اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. جماعة ګرانو قدرمنو سپینګیرو کلمګو مشانو ځوانانو کشانو ماشومانو خاص کر د سټیج او د فرنٹ رو کې کمشنر صاحب ڈی آئی جی صاحب څومره ډپټي کمشنران صاحبان دي ټول په جمع باندې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بعد السلام زه د تاسو ټولو ډیره شکریہ ادا کوم. ډیر وخت نه راغلی یو او ډیرې خبرې وشوې او انشاءالله باذن الله چې نیت روغ وي بیا الله مسلې حل کوي ته خیر. زما قدرمنو د پاکستان آئین د قرآن او د سنت تابع ده. دا په چیلم کې ما دا خبرې کړې وې چې د آئین او د قوم او د ملک کې نه ہر مذہب ہر مسلک ہر سوچ والا خپل سوچ په مطابق ژوند تیرول شي او هغه باندې چا هم اختیار نشته ده. څرنګه د ما ورور خبره وکړه که یو سړی هندو ده که عیسائی ده که سیک ده که د کوم مذهب والا ده کوم مسلک والا ده هغه د قانون او د آئین په نه هغه باندې څوک لاس نشي کېښودلی. ورونو ډېرې خبرې به نه کوو لنډوو به خبرې مو ډېرې واورېدې. انشاءالله باذن الله په روغ نیت دې ته راغلي یو او زه دې ګواهي کوم چې په پارلیمنټري کمیټې میټینګ کې د ما د ورور پرایم منسټر سره ډېرې سختې خبرې وکړې. زه دې ګواهي کوم اور شروعات ما نه وکړو. هندو د بعد کې خسته او حال شهریار نه ماخ اوس تم سپری په دې زموږ خبره نو د ما مشانو میاں اقبال ایم پی اے صاحب ناستا ډېرې خبرې ونه کوو چې لمله دلې میټینګ و شپې راته ټلیفون وکړه چې شهریار بھائی دھرنا ده. زه د دھرنې نه وم خبر. زه د انټیریر منسټرۍ نه ونیسه تر اوسه پورې کمباله څوک راغلی وي ماله د مزار یا د زیارت بارے کې خبره کړې وي هغه لاس د ما ګریبان دیوا دې راغله. دوامه خبره پښتو کې چې اول مې پړ کا بیا مې مړ کا چې هغې ریزې نه بعد چې څرنګې مو دلې راغلو سیده لاړو دھرنې له. دھرنے کې کېناستو لمن مو ته ونیوله چې اختیار خو راکړه چې زه خبره خو وکړم. اوس زه تاسو له دوې خبرې کوم خفه کېږو به نه په میدان به کوو. سبا وزیرستان نه مشران راغلو یا د نورو قبایل مشران راغلو یا د سیمې خلک راغلو او په نصرت خیلو کې او په ممزو کې کېناستو چې د ما صدې والا ما هنګو والا سنیان والا حق نه ده میلاو. بیا به زه څه کوم په میدان به خبره کوو ژبې لاندې خبرې به نه کوو. نن هندوستان په دې انتظار کې ده. نن په ملک کې نه منافقین تاسو اوس د منافقینو خبره وکړه مولانا صاحب. منافقین په دې انتظار کې دي چې د ملک کې زه تیلی ولګوم نه د دې له څوک پرېږدي او نه به چاله د دې اجازت وي انشاءالله. خبرې به سختې کوو خو لنډې به کوو. په ماضي کې څه وشو 71 سال تېرو بیا د ما پرایم منسټر او د ما حکومت له الله 2018 کې عام کې راته څوک سلیکټډ وي او څوک راته څه 2 کاله تېر شو. د اوس نه د خبره شروع ده انشاءالله چې څرنګه به په ابراهیم زو کې ویلي وو چې د 3 کسان پهله ریزه نه ډي آی جي صاحب او آی جي صاحب ټولو زه پوه کړی وم چې کسان مو نیولي دي. واقعا زه اخته مې ویلي وو چې انشاءالله څوره پورې منطقي انجام پورې مو ونه رسوو په صبر باندې کینو که خیر. 3 وړه ونیول شو
او انشاءاللہ عبرت نشان به جوړیږي که خیر انشاءاللہ. اوس خبره ده انشاءاللہ مسئلې حل به دې وځي. سینیټر صاحب، ایم این اے صاحب، سابقه ایم این اے صاحب، موجوده ایم این اے صاحب، اما څو رسیدان مشران دي، زه د آل بیت د غلام در غلام در غلام در غلام در غلام د دې هغو د زناور هم غلام یم. ماشاءاللہ. سلامات. ما سره د ګوهر رور د پارټي بیله ده، ما سره دوه الیکشنونه کړي، خو انشاءالله مټ په مټ به د سره ویلاړو بغیر غرضه. دا چې سینی به ما مشر ده، دا مې مشر رور ناسته مهتاب الحسن صاحب، دا ما مو یو کور ده، مو شرم پرده یوه ده. نو ټولو نه پهله لږ به سوچ کوو. زه درنې له ویرغلم، لمن مې دې ته ونیوله، سوال مې دې ته وکړه چې ما له ټایم راکړه. زه ماشومانو ونې لالی پاپ راکړل شو، خبرې وزم سختې کوم، زم پښتون یم، دې ته ویلي وو چې پښتون یم دې راغلی یم. اول خو دې تللی وی، موقع خو دې راکړې وی، اورې نه چې سبۍ به ختمه شي. نن ته خیره سره کچه پخله راغلی. د ټایم کې ملک حالات څه دي؟ که خدای او ما که یوه واقعه وشوه، ته خو به زیارت خو به انشاءالله جوړېږي، هر څه به کېږي، خو د خلکو سره چې څه وشي د دې به څوک ذمه دار وي؟ دې جواب به ماله به څوک راکوي؟ نن موږ خو پښتانه یو، په پښتو په دلیل خبره کوو چې دښمني مې دغ سره ده او په هغه باد لګم، پوه شو چې دا خپله کې ګرم دي، ټک رانه ډازې پورته کړه، هغه نه به څوک پوښتنه نه کوي، تا نه به پوښتنه کوي. سوال دې ته کوم، بیا دې ته یم په منسټري په طور نه، دا د ما علاقه د بنګش کام شو، اورکزی کام شو، پاسه دی، صدیو دی، کورم ایجنسی، څوره قومونه دي. تا سره ما شرم پرده ده، په ما تېرېږي، زه په تا تېرېږم. ما مرګ ژوند تا سره ده، ما مشرانو کشرانو شرم پرده عزت یا تا سره ده. که نه ما اخیستل کېږي د ما د تا سره اخیستل کېږي. زه دې بل چاله نه پرېږدم او بل چاله مې ما پرېږده. اول ته ما باندې اعتبار نه کوې، ته په پېښور او په اسلام آباد والے باندې به څرنګه اعتبار کوې؟ ته چې ما سره لاس راکې، والله چې لا اله الا الله محمد رسول الله منسټې له ته ته بې استعفا ورکړم چې تا کار ونیسي، خو ته په ما اعتبار خو وکړه. ته په ما اعتبار نه کوې، په ما شک کوې. ته په ما شک چې کوې، بیا خو بېدبي معاف، بیا خبرې نه کېږي. په دلیل به خبره کوو، په حکمت به خبره کوو. دا نن سوشل میډیا دور ده، دا خبرې هر چېرته ځي. ما او ګوهر نه سوال پوښتنه کېږي چې انګو والا، د کورم والا او صدې والا چې کوم اهل سنت والا دي، هغو سره خو هم کېنو. نو موږ به خبره به دې ته لنډوو. میاں صاحب زه تا سره 100% اګري کوم، تاسو سره اګري کوم، آی جي صاحب تاسو سره اګري کوم، څو تاسو سینیټر صاحب، مولانا صاحب زه معافي غواړم، زما ګردې تکلیف ده، زه بار بار د ابو ډېر کم تاسو خبرې ما ونه اورېدې. زه صرف یوه خبره درته کوم، لنډوو به ته چې ما نه لاس غواړې او ما درنې له بیایې، ما له به لاس څوک راکوي؟ ما له خو چې لاس راکوي، ایم این اے صاحب ما نه لاس خلې، ما له به لاس څوک راکوي؟ سبا چې زه خبره کوم او جواد به یې ګوري چې دا پرایم منسټر او چیف منسټر سره ویلي که د دې حل ونه وته، زه په تورو تیارو کې بیا توغېږم، بیا به د ما خلکو سرونه کلمیږي، بیا به د ما مور خور بېزته کېږي، بیا به ګاډۍ وسرېږي، بیا ته چې ته شی که سني یې هغه ریزې ویلې شوې. زه دې له دا څوک نه پرېږدم، که چا زړه ښه وي او که بد وي. زه معافي غواړم، د ما الفاظ ډېر تیز دي، خو زه ځکه ګډېږم چې تکلیف کې هم د ما کور نه هم دا شی لاړ ده. دره یو وخت کې دره ولاړ شه ته اوس وګوره. نو سوال دې ته کوم، ما سره دې دا پهله ریسې نه پرایم منسټر، چیف منسټر، چیف سیکرټري، پرون مې دوباره چیف سیکرټري له فون وکړه، د کمیشنر صاحب ګواه ده، بیا مې ایم این اے ګان د ټولو له سوالونه کړي دي. نن چې دې موږ راجمع یو، ته ما ورې بیایې، زه دې سره سل پېرې څم، پیدل هم دې سره څم، پر خاونډۍ هم دې سره څم، خو که ته ما بیا بیایې، بیا مې خلکو له ودرې او بیا زه خبره کوم او ته بیا ما بېزته کړې، یعنې پښتون یم، ته چې ما په کټونو کښېنې اوس ته ما له یوه خبره وکړې، انشاءالله زه به یې پوره کوم که خیر. زه تا له په کټونو ناست یم، اوس بیا ورځو ګوهر خان، پښتو وطن ده، بیا دې سره څم. جرګه
جوړه کی کمشنر صاحب دا ونی چې منسټر درګه جوړ کړه نه کمشنر صاحب دوسره وکینی جرګي مشان بو جوړ کې جرګي لبو وخت مو ویر کو مولا به یو ټایم فریم راکو ټایم چې دوره ټایم دې سره شو ان شاء الله دی الله نه بعد او درې ورځې د نه زغړم ویلي چې سبا ز کوټه د درې ورځې کوټه روان یم اورې حالات ګډوډ دي سوال دې ته کوم توره تیاره ده وریځ په د ملک روان ده خدای رسول الله وګورو کچا دا خیال وی سیاست کې اختلاف رواتن جائز ده څوک در نه ورکوي څوک سیاسي طور باندې اختلاف کوي ایجوکیشن کوي هغو له قانون او حکومت او شریعت او هر څه اجازت ته خو په دې جامع کې د ملک څټله هندوستان د خاص کر لداخ چې چین نه بیان کړی دی هغې بدلا پاکستان نه خلی واورنو سوال دې ته کوم لږ ذهنونو کې دا خبره کېنو وخت به دې ته ثابتوي نن پاکستان ایئر فورس جزونو اوورال ایمرجنسی ایکټیویټي شروع کړې دي اتا فورسز په بارډر باندې ایکټیو دي ریډ الرټ تا ہندوستان سوچ کے دے ٹائم انٹیلیجنس ایجنسیز فوج بولے یہی نہ سے دیتے ہم انٹیلیجنس ایجنسیز دا رپورٹ تھی کہ ہندوستان سے کون غاڑی او ہوا لگے نہ پہلے دی شیا سنی تیلے رکھیا چاہیے او بیا خپوئی گوچی نن میڈیا دار دا غو مشران لگیا دی هغه اجي ډول هغه چې کوم سمیت پاټیل دا هغه چې کوم منسټر دا دی هغه څوره ټیم دا الګیا دي چې هغه چې کوم ثینک ټانک د ډیفنس انالیست دي چې کوم تجزیه‌نګار دی دا خبره کوي چې په پاکستان کې په دغ شینو باندې پاکستان کې توڑ راولو پاکستان کې عوام او د اول د مسلک په نامه وجنګو بیا عوام او فوج وجنګو ان شاء الله دا مراد به دونه پوره کیږي ان شاء الله. نو د ماده ته دا سوال دا امنی صاحب مشر می مومر کړه مشري زه د کشر یم امنی صاحب مالا به لالیپاپ نه راکوي دا به راته نه چې ما سره اختیار نشته اختیار بالکل هم تا سره ده زه په میدان خبره کوم اختیار تا سره ده ام پی ای اقبال صاحب اختیار تا سره ده د کوم ملګري د سره راغلي مشران تا سره اختیار ده اوس تاسو مهرباني داسې وکړو چې دې نه بعد جرګي چې کوم کمشنر صاحب څه طریقه کوي خپله کې کینی ډي سي صاحبانو سره کینی تاسو مالا او د مو ټول ټیم به د سره څو چې ته یو د سره څو خو دې داسې نه چې ته به بیا بوځې او بیا زه هفتې بعد خبرېږم چې ته پېښور له ورسېږې دا نه او بل راغلي کمشنر صاحب د مشران میر صاحب دی سجاد صاحب دی ولی صاحب دی علما دي دا څوره اهل تشیورونه دي چې ناشې دغه بنګښ دي یا د ورځې دي یا د کور دي مو روپې خو مو هغه دي کینو او په داسې شکل کې کم از کم زه خو نه راسم که ما واک بل سړي سوي زه دې کې ناست وم د ما راتلو هېڅ ضرورت نشته د کمشنر صاحب سره به همداسې ملاو شم خو په دې شکل نه راسم هغه دي کې او زه دې کې ناست وم